بسم الله الرحمن الرحیم. باب صوم المسافر، باب دې په بیان د روزې د مسافر کې. وسیم پته نه لګي خو زبر حلل دی وکیدو. فقهاو مسله ذکر کړي او ټولو فقهاو په اتفاق ذکر کړي مسافر که په شرعي سفر باندې 78 کیلومتره یا دغه نه زیات زی که روزه نیسي مرته اختیار دی او که روزه نه نیسي مرته اختیار دی. یو مسله البته افضل څه دی بده کې لګ اختلاف دی. نو بده کې زمونږ بده ائمه کې حنابلہ فرمایي چې افضل دا د روزه دی نه نیسي، او د شوافی او راجح رائے او د مالکی او د حناف راجح رائے دا ده که څه عذر نه نو روزه نیول افضل دی. ټول خلک روزه دي دا به مروجي نو روزه نیولو کې رخصت د یسر دی د موافقت د مسلمانانو. دا خو د ائمه اختلاف مې ویلو. اگر چې ځینې خلک داسې دي چې د هغو رایې دا ده چې سفر کې روزه نیول له سره جایز دي نه، هغو له موږ اعتبار ورنه کړو، ذکر هم نه کړه. احادیث په دې باب کې ځینې داسې دي چې هغې کې مطلق د اختیار بیان دی، ځینې داسې دي چې په هغې کې د روژې نه نیولو د افضلیت بیان دی، ځکه چې حنابلو دلیل هم جوړ کړی او خپل نبی علیه صلات وسلام په سفر کې روژه نیولې وه. نو جمهور هم د دې نه دلیل نیسي چې نیول افضل دی. ورته وګورئ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن حمزة بن عمرو الأسلمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، دا الله رسول سفر کې به روژه نیسم، وکانه کثیر الصیام د به روژې هم ډېرې نیولې. نبی علیه السلام ورته جواب کې فرمایي ان شئت فصم و ان شئت فافطر، خوښه دې ده که روژه نیسي وی نیسه او که خوښه دي افطار وکړه، یعنې اختیار تا ته دی. ښه لاندې لیکلي تاسو دې حدیثو ته وګورئ، حشي ته وګورئ الاحادیث الواردة فی صوم المسافر و افطاره، منها ما ورد في إباحة الإفطار مطلقا من غير تعرض لكون الصيام أو الإفطار أفضل. مطلق إفطار بيان پکې راغلی، افضلیت پکې نشته. او بعضی احادیث چې ما تاسو ویلي ورد في التخير بين الصيام والإفطار، او بعضی احادیث چې په جواز د افطار کې او په ضم د صيام کې دي. واتفق جمهور العلماء اتفاق کړی على أن الإفطار والصيام كليهما جائز، دا مې ویلو. واختلفوا في أفضلية أحدهما او انهما سواء، فابو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله على ان الصوم افضل لمن يطيقه، افضل دکا. او نبی علیہ السلام فعلم داسې کړی و. وعند احمد واسحاق وسعيد بن المسيب والاوزاعي اغي الافطار افضل، دا قسم کړی مخکې راځي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره غزا کوله ل16 مدد من شهر رمضان، 14 رمضان. فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعيب الصائم، نو عیب ونه لګولو روزه نیونکي علی المفطر باندې ولا المفطر علی الصائم باندې. دا دلیل دی چې دواړه جایز دي. ښه دې کې د مطلق افطار بیان رالی، د مطلق روجی بیان پکې رالی، دا پکې نشته چې کوم افضل ده. موږ ویل حدیث څو قسمه دي، 3 قسمه، یو کې د تخییر بیان دی، یو کې د اطلاق بیان دی، یو کې افضلیت د افطار بیان دی. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، نبی علیہ السلام په سفر کې فرآ زحاما، دی کې اوس دی حدیث کې اوس د افطار د افضلیت بیان دی. او دا د غزوه تبوک سفر وغه ډېر لري سفر و. نبی علیہ السلام رش ولیدلو چې وی کتل یو سړی د خلق په سوري کوي، وجه چې تاسو وکړه چې څه وجه د جی روزه نیولې. دی وخت نبی علیہ السلام ویل سفر کې روزه نیول د نیکی نه ده. دینه حنابلہ دلیل سی وګوره نیول د روزه نیکی نه ده بلکې نه به نیسی. موږ جواب کو وګورئ وتا. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما، نبی علیہ السلام څه زحام اجتماع ولیدل، رش ورجلا يسري وريد له قد ظلل عليه، چې باغ سوري جوړېدل صحابه او په سورې کولو. فقال ما هذا، دا څه دي؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر،
نیکی نه ده روژه نیول په سفر کې. نو جمهور جواب کوي د دې نه تاسو لږ بر وګورئ. د جمهور رایې دا ده زموږ د حنافو چې به کله په روژه کې مشقت و تکلیف و بیا موږ هم وایو چې نه نیول افضل دي. موږ داسې وایو چې کله روژه نیولو کې څه قسمه تکلیف مشقت نه و نو بیا هغې ته افضل وایو، که پکې و بیا خو نه نیول افضل دي. او دلته مشقت و که نه، خاص کر جهاد له روان دي او مشقت به ولې نه و. ځان له خو څه کې نور صحابې هم ځان سره مصروفه کړي سورې پې کول. نو به داسې نیک عمل باندې به څه وکړي چې خلکو له بې تکلیف ورکوي. نبي علیه السلام دې په وجه ویل بهی صحیح ده روژې نیسي، خپل حالت دا دی غورځېدلی دی او دغه نور صحابې ځان سره مصروفه کړي دي، مشغوله کړي دي. حالانکې د جهاد سفر دی، د دې دوران کې خو ټول وایي چې دا ښه نه کوي چې روژې نیسي. وعن انس قال رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. ترجمه کوم که پوهېږئ پې. فنزلنا منزلا یو ځای ته راکوشو، یعنې پړاو مو واچو فی یوم حار په ګرمه ورځ کې. د حدیث کې معلومیږي چا افطار کړی دی هغه افضل دی، ښه کې هغه صحیح کار کړی. نو وایي چې کوم خلکو روژه نیولې و بس یو ځای کې وغورځېدل ځکه سخته ګرمه ورځ وه، او چا چې روژه نه ونیولې هغه شروع شو د دوی د اوبو انتظام یې هم کولو، ځای یې برابرولو، د حیوانات چې کوم ورسره سواري د هغو اوبو انتظام یې کولو، هر څه سیسټم یې برابر کړل. نبي علیه السلام ویل نن ورځ هم دوی وګټله ځکه روژه دوی هغو صرف روژه نیولې او دوی د خلکو خدمت وکړلو. نو ځینې وخت کې بلکې د بل ته خیر رسول بهر افضل دي، د بل خدمت کول خلکو او یو سړی نیک عمل کوي او بل د هغه د نیک عمل لپاره د راحت اسباب برابروي، نو هغه سبب زیات دی. ښه حدیث نه داسې معلومیږي. ګورئ فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصوامون وغرزدل من یو ځای کې بس پرېوتل. وقام المفترون دیو پاڅېدل فضربوا الابنیة یو خیمې ووهلې وسقوا الرکاب او کوم سوارین یو هغوی ته اوبه ورکړلې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ذهب المفترون اليوم بالاجر. نن ورځ ډېر اجر چې دی دا افطار کوونکو وګټلو. ښه مخکې راځي جي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام روجيني ولي حتى بلغ عصفان تر دې چې عصفان مقام ته ورسېدلو. هذا فتح مكي ورځ وکړه، فتح مكي سفر ویما. ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس. روجيني ولي وروجا او بیر واخیستلې خولې ته اوچتې کړلې چې خلک یې ویني او ویس کړلې، روژې ماته کړه چې خلک یې ماته کړي. لیراه الناس چې خلک یې ویني. فافطر نبي علیه السلام افطار وکړو حتی قدم مکه تر دې چې مکې ته ورسېدلو. همداسې و روژې نه نیوله. وذلك في رمضان او دا د رمضان روژې وې نفلي هم نه وي. فقال ابن عباس چې رضي الله تعالی عنه یقول فرمایل وې قد صام رسول الله نبی علیہ السلام روجم نیولې و په سفر په حالت کې وافطر افطار هم کړو. فتوا به داسې ورکوله فمن شاء صام ومن شاء افطر. لږ به وګورئ مسله زموږ فقهاو داسې ذکر کړې ده چې یو سړي په خپل کور کې روژه ونیوله او نیت یې سبا له به سفر کوم او پښیمانۍ په کور کې رالی داسې ووایه. دا مسله را مخکې کوي. یو سړي سبا له د سفر اراده ده خو پښیماني ټیم چې دی یعنې د روژې د داخلېدلو ټیم دا یې په کور کې راځي، نو دله سره جایز نه ده چې روژه نه نیسي. دا روژه نه نیول هله دي چې کله صبح صادق څه ټیم داخلېږي که نه دا هم په سفر کې یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې یو سړي روژه ونیوله او به په سفر کې روان شولو، نو اوس روژه نشي ماتولی کنی ګناهګارېږي. درېیمه مسله دا ده که یو سړي په سفر کې روژه ونیوله اوس یې ماتول ټیک نه دي، حالانکه د حدیث کې نبی علیه السلام ماته کړه. نو ظاهره کې زموږ د احنافو خلاف معلومیږي، خو احنافو خلاف نه ده. احناف هم وایي چې کله د جهاد سفري اگر چې په کور کې د روژې نیولې ماتولی شي او که په سفر کې د نیولې ماتولی شي. اگر د جهاد په سفر کې څه مشقت وي نو موږ چې وایي نه به ماتې د روژې خیال وساته د حاله چې هم سفر او مشقت پکې نه وي. جهاد په باره کې صاحب د ترخانیې دقه شان لیکلي دي. وګورئ
وفي رواية لمسلم عن جابر أنه شرب بعد العصر نبي له سم وګور مازیګر نه بس یو بس کلی ویخه بیخي روجمات نزدي. الفصل الثاني عن انس بن مالك الكعبي دا حضرت انس مشهور صحابي نه دیکھا دا بل له همدغه یو حدیث دوته نقل لی کم صحابي نه چې زید روایت نقلی زمونږ د اصول فقه والا ته معروف صحابي وای د چانه چې روایت دو نقلی به وته مجهول وای خو د مجهول راوی صحابي روایت چې سلب نقل کی هغه معروف بشان ګرځي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاه الله جل جلاله لری کړه دې د مسافر نه هغه حصہ د مونږ حصہ د مونږ څلور رکعات ولا مونږ 2 رکعات تراشي والصوم روزم ته لری کړه دا نو څوک دا شطر صلات معنی عتب دې او څوک چې نه دلته په فعل محذوف رو باسو ای وضع الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى چې دا عتب به ټیک شي او د مرضعینهم او د حبلانهم کم زنانه چې ماشوم ته پي ور کوي او کم زنانه چې حاملې هغه باندې روزه نشته. مولوی صاحب بده اتفاق دی چې کله مرضعه کم زنانه چې ماشوم ته پي ور کوي د روزې نیولو په وجه باندې دې ته یا ماشوم ته تکلیف جوړېدلو، حامله زنانه د روزې نیولو په وجه دې ته یا ماشوم ته په خېټه کې نقصان جوړېدلو جایز د روزه ماتولی شي. دې باندې اتفاق دی. او به موږ حناف وایو که چېرې ماشوم ته څه نقصان نه جوړېدلو بیا د سره دیو د جایز ده نه چې روزه ماته کړي، روزه ونه نیسي، روزه ماته کړي. تاسو به خبره پوهېږئ. نور امامانو رای چې دا حامله او مرضعه چې سبا له به قضا به راوړي که څه به کوي دې کې لږ اختلاف دی، دغې ته لغوه کېدی. نفس مسله خو وشوله بیا ویمه که لکه زما په خیال پوره مې ونه ویله. مرضعه او حامله که د روژې نیولو په وجه دې ته یا د دې بچي ته نقصان و اتفاق دی چې روژه دې نه نیسي، او که چېرې نقصان ورته نه و بیا وله جایز نه دی چې روژه ماته کړي. دې مسله کې اختلاف نشته. و سوال دا دی قضا به راوړي که نه، چې روژه یې وخوړله قضا به څه حکم وي؟ که نه قضا به هم وي، فدیه به هم وي، که نه صرف فدیه به وي. نو د بعضې امامانو رایې دا ده چې لکه د شوافعو او د حنابلو قضا به هم راوړي، فدیه به هم ادا کوي. او بعضې وایي تشه فدیه ده پې، روژې قضا بې نشته. موږ حناف وایو صرف قضا ده پې، فدیه بې نشته دی. امام مالک رحمه الله وایي په مرضعه کې تشه فدیه ده او په حبله کې قضا ده. پوه شولې پې تقریبا داسې وایي چې په مرضعه کې فدیه هم ده قضا هم ده او حبله کې تشه قضا ده. وعن سلمة بن المحبق سلمة بن المحبق بكسر الباء والمحدثون چې دي يفتحونها. دا موږ بله زوسامي کې مراته تېر شو. سلمة ابن المحبق دی که محبق دی دواړه صحیح دي. دا هم هغه راوي دی چې مجهول دی. یو روایت دوتې نقل دی، خو د ده روایت چې سلفو ته رالی نو سلفو مخکې نقل کو. دا داسې دی لکه د ده د صحت ګواهي ورکړله. داسې راوي په حکم د معروف راوي کی. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان له حموله، د چا سره چې سواری ورسره وي په سفر کې او دته څه مشقت نه او ځای ته یې رسوي نه بس روژه دې ونیسي. ولې روژه ماتوي به؟ تأوي الى شبع، چې دته ځای ورکوي مړېدو ته، معنی مقصد ته رسوي. فلیصم رمضانه، د رمضان خیل دې وساتي، بهتره ده روژه دې ونیسي. حیث ادرکه، کوم ځای کې چې په رمضان رالی. جمهور هم د دې هم دلیل نیسي چې تکلیف نه وي نو روژه نیول افضل دي. الفصل الثالث عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان. عام الفتح د فتح مکې په کال باندې رمضان کې وته مکې ده. فصام د مخکې عبد الله بن عباس نو روایت کې مکان روژه ونیوله حتی بلغ قرع الغمیم ته ورسېدلو. دا یو علاقه ده نو خلکو روژه نیولې وه. فصام الناس، نو اوس دې وخت کې د جهاد
سفر دی مکی والو سره جهاد لروان دي کنه نو د جهاد سفر دی رمضان دی روزه نیولې ده امنګ ویلو د جهاد په سفر کې نه نیول افضل دي او کني ولي وا بلا ګناي متولم شي ثم دعا بقدح النبي عليه السلام بليره وغتلا من ما يندوب فرفعه شتك لخليتا حتى نظر الناس اليه تريج خلقه تقتل ثم شرب النبي عليه السلام بهم دينه وبوسكلي فقيل له بعد ذلك النبي عليه السلام ده بوسشو شن بعض الناس النبي عليه السلام ته خبر ورکړل شو بعض خلک چې وسم دا روزه دي نبی عليه السلام فرمایل دي حالت کې چې روزه دي نو اولئک العصات دا خو نه فرمان دي هم د دې نه حنابلة دلیل نسی چې سفر کې روزه نه نیول چې دي د افضل دي مونږ وایي دغه شان صورت کې چې به خلکو تم تکلیف یو د جهاد لاري او دیو تم تکلیف دی په باره کې نبی عليه السلام داسې ویلي دي حيث عملوا بظن مع القدرة على اليقين بالسؤال او چا ویلي دي چې وسات هغه حمل له جواب داسې کوي چې اولئک الوسات هغه کسانو حمل له چې هغه په سفر کې افطار جایز نه ګڼي لکه دې ورای دا و چې افطار نه دی جایز هغه څوک جایز ګڼي او به روزه نیسي هغه ته وسات نشي ویلې پوهیږي به لکه نبی صلی الله علیه وسلم ولي اولئک الوسات وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر نبی علیہ السلام فرمایي کوم کس چې پرم سفر کې د رمضان روزه نیولي دا سیده لکه چې په حضر کې روزه نه نیولي معنی ګناهګار دی خدا کم سفر یادي جهاد سفري او روزه نیولو کې صحیح مشقتي دا اوسات دي کنه څنګه چې په حضر کې روزه نه نیسي نافرمانه ګرځي وعن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اني اجد بي قوه على الصيام في السفر دا الله رسول زموندما فزان کی قوت چې روزه ونی سم په سفر کې فال علی جناح بما بغنای سفر کې روزه نی سبا نبی رسول الله ته وی هي رخصه من الله عز وجل که روزه نه نسی کنه او کني سي اچھا هي دا افطار ہوتے دی کا دا رخصت دی د الله د طرفه فمن اخذ بها کچا به رخصت عمل وکړلو بس فحسن ومن حب او کڅوک به رخصت عمل نه کوي خو خي ايسوم چې روزه ونی سي فلا جناح عليه پاغه باندې څه ګناه نشته باب القضاء دا باب دی په قضا د رمضان کې مسله دا سیده نفس مسله زده کوي یو سړی د سفر په وجه روزه ونه نیسي یا بیمار دی روزه ونه نیسي نو حکم دار قضایي براوړي او که قضا باندې قدرت نه ونه بس فدیه به ورکوي د یو روزي په حکم 2 کیلو غنم ورکول دي یا د هغې قیمت ورکول دي پوه شولئ په دې باندې دا خبره چې ورثه دي چا چې روزه قضا کړې د هغه د طرفه روزه ونیسي شته که نه د دې باندې خبره وروسته کوو حدیث را روان دی نفس مسله باندې پوه شئ چونکې مخکې باب کې تیر شو راته چې څوک په سفر کې ورته اجازت دی روزه دې نه نیسي همدغه شان دلته به راشي راته که څوک مریض وي ورته رخصت دی روزه دې نه نیسي خو د دغې روزې به بې قضا راوړي نو دې باب کې د دغې موافق د دغې متعلق احادیث ذکر کوي الفصل الاول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان كان فبارك علامه طبي فرمایي چې دا سید او یکون زائد دی نو داسې بشي كان علي الصوم په ما باندې روزه و د رمضان نمی ونیولي بیماری په وجه یعنې زنانو ته هیزي او مولا علی قری رحم الله فرمایي چې کان د شان د بار دی او یکون زائد نه دی نو داسې بشي شان دا دی یکون علی الصيام په ما باندې روزه وي د رمضان چې نمی ونیولي فما استطيع ان اقضي الا في شعبان زما طاقت نو چې زه دغه روزو قضایي راوړم مگر په شعبان کې راوړم وجه دا و نبی علیہ السلام په شعبان کې خپل روزه مخکې تیر شوي وراته نو موږ اکثر بیبیانو به هم وایي په شعبان کې دغه قضایي راوړله مزید پورې حدیث وکړه راوي وایي عایشه رضی الله عنها ته ولې طاقت نو چې قضایي روزې نیولې وې قال يحيى بن سعيد وایي ځکه تغني الشغل دا قص کوي د دې مراد دا چې دا مشغوله وه
من النبي صلی الله علیه وسلم د طرفه یا د نبی علیه السلام باندې مینم سببیه د دواړو یو معنی ده. نبی علیه السلام خدمت کې یا خاوند د ښځې نه تقاضا کولی شي، دې وجه نه به مینه نیوله. نو په شعبان کې به هغه د خپل روژو بس به موږ هم نیولې. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. مخکې حدیث کې معلومه شوله زنانه که قضایي روژه نیسي نو د خاوند خیال دې پکې وساتي. کېدای شي خاوند ورځي جما ته حاجت پیښ شي او دې روژه نیولي، نو خاوند خیال ساتل نشو. دلته وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې لا يحل للمرأة حلاله به نه ګڼله ښځې دپاره چې روژه ونیسي او وزوجها شاهدون، حال دا چې خاوند یې حاضري نه د ورځې خو هغه جما ته ضرورت راځي الا باذنه، هغه کې اجازت یې به ټیک ده. چا علماو تقسیم کړی چې دا د قضایي روژو متعلق مسله نه ده، دا صرف نفلي ده. نفلي کې خو اتفاقي ده، قضایي کې اختلاف دی، خو صحیح ده قضایي کې هم د خاوند نه اجازت لي. ولا تأذن اجازت د ښځه نه ورکوي په بیت د خاوند کې چاتم چې را داخل شي الا باذنه، مگر د خاوند په اجازت مانی. خاوند وایي چې څوک به کور ته داخلېدو ته پرېږدي او څوک به نه، هغې موافق به عمل کوي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خو مې ویلو کنه. وعن معاذة العدوية انها قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها ته فرمایل اول چلې وګاله. توجه دي صحابي دي تقريبا صحابيه نه ده، تابعيه ده. څه ته وایي؟ صحابي او به تابعيه به ورته وایي. حضرت عائشہ نے تفسر کو انها قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها درته وایي چې په شریعت کې حایض ښځه چې ده کنه روجي نه نیسي خو قضایي پشته او منځونه نه کوي، خو د هغې قضایي پې نشته. دې څه وجه ده؟ هغې ورته عجیبه جواب ورکړو. پس نبي علیه السلام په زمانه کې به موږ داسې کول نو شریعت حکم و بس. نو اصل کې دې سایلې ته تپوس ته حکمت کوو، هغې ویل دې سستا څه کار دی، خو بس شریعت حکم دی بس خبره ختمه. نو صحابه ورسې فضول تپوسونه نه کول بلکې بد به هم ګڼل، او نه صحابه د یو حکم علت پسې ګرځېدل، حکمت پسې چې دی سبب او علت او حکمت څه دی، فلسفه پکې سره بهي شریعت حکم دی، دې نه بله غټه فلسفه نشته دی، الله حکم دی بس موږ یې کوو. ما بال الحایض څه وجه ده چې حایضه ښځه چې ده تقضي الصوم قضا د روژې راوړي ولا تقضي الصلاة. قالت عائشة رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي کان یصیبنا ذلک، موږ ته به هم دا رسېدل، مطلب حایضه به شوه ښځه او دغه شان نفاس به فنؤمر بقضاء الصوم، موږ ته به امر کېدلو چې قضا د روژې راوړو ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بس خبره ختمه. تاسو پوه شوئ که نه؟ نو کله کله د تربیت دپاره دغه شان جواب ورکولی شي، بهی دې ستا څه کار دی، هم دغه شان لنډو الفاظو باندې مقصودی جواب ورته ویلی شي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، څوک چې وفات شي او په هغه روژه پاتې روژه به نیسي د هغه نه ولي د هغه. هلکه دا اوس یوه مسله ده مخکې مې ویل رابشي راله، چا چې روژه نه یې نیولي ولي د هغه نه روژه نیولی شي که نه. موږ ویلي چا چې روژه نه یې نیولي نو قضا به راوړي او که قضا یې رانه وړله طاقت یې په قضا نه و فدیه به ادا کوي، او که په قضا یې طاقت و خو یو دم مړ شو نو پکار ده چې وصیت وکړي. مسله دا ده په وقت د موت کې وصیت وکړي ورثو ته چې زما د طرفه زما د روژو فدیه ورکوي. بیا زموږ د حنفو رایې دا ده که وصیت یې نه یې کړی نو فدیه ورکول په ورثو نه ده لازم، وصیت یې کړی وي او دومره مال یې نه یې برخې چې ثلث مال کې د روژو فدیه ورکړي هم په ورثو نه ده لازمه. نو په ورثو باندې فدیه ورکول اله لازم وي چې وصیت یې کړی یو او دومره مال یې برخې چې د هغې په ثلث درېیمه حصه کې د روژو فدیه پوره ادا شي، اله بې لازمي. په دومره پوه شولئ؟ اوس مسله دا ده د فدیې په ځای وارث د هغې روژه نیسي بیا به جایز وي که نه؟
نه حنابلة وایي دا هم صحیح ده او جمهور علما فرمایي روژه نشي نیولی ځکه دا عبادت بدني دی خالص عبادت بدني دی او وروسته حدیث را روان دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه په دې کې نیابت نه قبلېږي چې یو کس د بل لپاره وکړي لکه څنګه چې مونږ نشي کولی نو اوس د دې حدیث جواب پکار دی د دې جواب سره جواب یې دا دی فلیصم عنه ولیه معنی دا ده څنګه دی صام عنه ولیه د دې معنی دا ده چې ولی دې فدیه ورکړي دا مطلب دی دا نه چې روژه دې ونیسي او دا مطلب ځکه بیانو چې نور حدیثو سره د دې ټکراو راځي نور احادیثو کې دي دا چې روژه څوک د چا نه نشي نیولی الفصل الثاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخمي ویلو کنه دې من مات والی صيام شهر رمضان څوک مل شي باغه باندې مېش د رمضان ولا روزي پاتې فليطعم عنه ورل تسپار غلي دا غنه دي طعام ورکړل شي مکان کل یوم مسکین په مکان د هر ورځې مسکین ته طعام ورکړل شي دوه ټیمه یا په حکم 2 کیلو غنم الفصل الثالث عن مالك بلغه امام مالک رحمه الله فرمای ما ته دا حدیث را رسیدلی چې ان ابن عمر چې وکانه یسأل غنه به تپوس کېدلو هل يصوم احد عن احد څوک د چا نه روژه نیولی شي او یصلي احد عن احد فيقول غبو فرمای لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد هم د دې حدیث په وجه مخکې کې مونږ ویل چې صام عنه ولیه دې معنی دا ده چې ولی دې فدیه ورکړي دا نه چې روژه دې ونیسي